نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو سامعینو، کوم واقعا د سعودي عرب په ملک باندې زمونږ د پښتنو راغلی ده. زمونږ یو شپږ پښتانه د KPK د خیبر پښتونخوا شپږ پښتانه په هغې کې شهیدان شوي دي. د اسکیډنټ په بنا باندې دغه واقعه راغلی ده. الله جل جلاله دې وکړي چې د دوی دغه شهادتونه الله جل جلاله قبول او منظور کړي او الله جل جلاله دې د دوی کامل مغفرت نصیب کړي او الله جل جلاله دې دغه شهداو د خاطره زمونږ د ټولو مسلمانانو مغفرت نصیب کړي. خبره د شهداو په باره کې کوم چې دا کوم ملګری شهیدان شوي دي، الله جل جلاله دې د دوی د خاندان ټول چې څومره واړه دي که غټ دي که د دوی بچیان دي که د دوی والدین دي ټولو لا د صبر جمیل توفیق ور نصیب کړي او الله جل جلاله دې ورله صبر توفیق ور نصیب کړي. عزتمندو، شهادت مرګ دا یو لوی مقام لري. مرګ د شهادت دا په دوه قسمه باندې دی. په لویه کې دا په دوه قسمه باندې دی، بیا په هغې کې تقسیم شوی دی. یو مرګ د شهادت حقیقي دی، بل حکمی دی. حقیقي شهادت دې ته ویلی شي چې کله انسان د جهاد فی سبیل الله په لار کې وځي او د الله د رضا دپاره هغه جهاد کوي، جنګیږي او په دغه جهاد کې دته مرګ ملو شولو، نو دغه مرګ د شهادت دی. دې ته شهید ویل کېږي، خدا حقیقي شهید دی. یو حکمی شهید دی چې حقیقت کې شهید نه خو په حکم د شهید کې وي. نو د حکم د شهید کې دا فتاوی لیکلي دي چې د ډېر زیات قسمونه جوړیږي. البته یو فتاوه ده، فتاوی شامی، هغې د دې 52 قسمونه ذکر کړي دي. د بجلی مرګ دا د شهادت دی، د اوبو مرګ دا د شهادت دی، ناصافه مرګ دا د شهادت دی. دا کوم ملګري چې شهیدان شوي دي په سعودي عرب کې دوی ته الله جل جلاله مرګ د شهادت ورکړلو. بل چې انسان بل طرف ته سوچ وکړي، دغه چې کوم نوجوانان شهیدان شوي دي دوی د حلال رزق دپاره، د حلال طلب دپاره حلال رزق طلب کولو. نو حلال رزق طلب کول دا یو عبادت دی. حدیث پاک کې راځي چې کوم انسان د حلال رزق طلب کوي دا یو عین عبادت دی. نو دا ملګری چې کوم شهیدان شول دوی د الله جل جلاله په لار کې شهیدان شول، ځکه چې دوی د حلال کسب طلب وکړلو او دې ته په دغه لار کې مرګ راغلی. د حرامو نه به ځان ساتلی وي. د دوی په کور کې به ماشومان هم ناقراره وي. بل طرف ته که انسان سوچ وکړي، دغه شهیدان دوی په مسافرۍ باندې تلي، یو دوی ته سفر ملو شولو، په سفر کې دوی ته دومره سخت تکلیف ملو شولو، دوی به په کوم سخت مرګ باندې غریبانو نه ساوتلی وي او دغه رقم د دوی په کور کې به څومره بد حالات وي. الله جل جلاله دې د دوی په کور کې د دې په بدله کې ډېرې خوشحالۍ راوستلی کی او دغه صاحبانو مرګ دی الله جل جلاله د شهادت وګرځولی کی او دغه شهادت دی الله جل جلاله په خپل عظیم دربار کې قبول او منظور کی او الله جل جلاله دې ټول پښتانه بلکې ټول مسلمانان چې څومره مسافر دي که په خپل وطن باندې دي الله جل جلاله دې ټول د داسې سختو حادثونه وساتي. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.